بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو بل ملګری دی، دغه میرګو ولا جټکا والا او دغه باندې مونږ تقریبا چې 2 میاشتې مخکې ګولۍ بندې کړې، نو اوس ته پوښتنه کوو چې راولې چې تا جټکا وهلې که نه؟ ته کوم ځای وروره؟ کوم ځای نه؟ زه بنو نه راغلی یم. سلام علیکم. عبدالسلام. بنو کې کوم ځای؟ بنو کې څلورم میله یم، منګل میله. ښه، ته 2 میاشتې مخکې راغلی وې، تاله څه مسله وه؟ دا چې چیرې لاړو په سفر کې هاسټل ته لاړو، بیا مو جټکا ور بیا پرېښول نه، اوس نه ور خرڅاومه. استاد ته چې راغلو تا دام کړل، هغې نه بعد ماته جټکا نه درغله، اوس په هاسټل کې وخت تېروم. وخت تېری ته 2 میاشتې وشوې؟ 2 میاشتې کې څه دوايي څه خورې؟ نه، شی مې نه هېڅ هم نه خورې؟ یوه شی نه خورم. ټیک یې 2 میاشتې کې یوه جټکا هم راوالې؟ یوه جټکا نه. مطمئن یې؟ مطمئن. مونږ په کار کې اوس دوکان ووکان نشته؟ نه نه، الحمدلله ته په کار کې څه دوکان ته نه ډېر مطمئن، الله شفا وکړه، تو په دام پکې. دغه جټکې والا مسله وه، ګولۍ جاري وې، نو موږ بار بار په هره ویډیو کې دا وایو چې کم از کم 10 سال پورې چې چا د مرګي مسله وي نو هغه د دم نه ځان وباسي، ځکه چې ډاکټر والا ګولۍ چې کومې هغه به ټول عمر جاري ساتي، خو هغې څه علاج څه فایده نه کېږي. الله پاک دله هم شفا ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وړوکی ماشوم دی، دغه د مرګي والا مسله وه 3-4 سال نه، خو د مرګي داسې علاج دی چې دا لا علاج مرض دی. یو ډاکټر یو حکیم دا خبره نشي ثابت کوي چې موږ ورته علاج کړی د مرګي مکمل ختم شوی، خو هغه جاري ګولۍ یو ټول عمر. والحمدلله دغه 2 دمونه کړي دی، دریم دی، دغه باندې موږ ګولۍ هم پرېښي. اوس به دونه پوښتنه وکړو دا کس څنګه دی؟ ته کوم ځای وروره؟ دا کوم ځای کې دی؟ وزیرستان کې. دغه د دریم ځل دی؟ دغه بیا جټکا والي او که نه یې والي؟ نه در راغلی. او دغه بیا ګولۍ مولۍ خوړلي؟ ګولۍ یې پرېښي. ته څنګه یې ماشومه؟ ماشوم هغه دا شو چې ټیک شوی؟ جټکې خو یې بیا نه والي؟ مکمل ټیکې او ګولۍ مولۍ یې نه خوړلې؟ پیرا ټیکې؟ ښه، دا الحمدلله مرګي والا مریض و، والله پاک شفا یې ورکړې. که داسې کم مریضان وي چې هغو 10 سال نه کم شوي وي د مرګي والا، هغه د فوراً د دم نه علاج وکړي، هغه زر ټیکېږي. چې کله 10 سال نه مرګي واړو هغو علاج بیا لږ ناممکن وي. والسلام. الرحمن الرحیم. دا یو ملګری دی، موږ ته نن یو څو ورځې مخکې راغلی او ډېر سخت تکلیف کې راغلی و، بېهوشه کېدو به اوس دا 2 منزلي راغلی دی. نو موږ د پوښتنه کوو چې تاله مخکې څه تکلیف و، اوس څنګه یې؟ تا څه نومه وروره؟ مختاب. مختاب. کوم ځای ته؟ دښته ګوره کوم ځای ته؟ وزیرستان کې کوم ځای؟ همزونی. تاله څه تکلیف و موږ نه مخکې چې ته راتلې؟ مطلب سیره بنده شوی پرې زه د دیوالونه مې ووال. دیوالونه یې وال؟ غورځېدې به، بېهوشه کېدې به، نور به څه تکلیف در کول ورته؟ نور داسې تراله به یې. تراله به. او څومره وخت وشو تاسو راغلي وو مطلب دلته؟ یوه میاشت شوه، 40 ورځې. ښه، او 40 ورځې بعد چې اوس راغلې، اوس در باندې هغه مسلې شته؟ نه. مکمل ښه یې؟ مکمل ښه یې. مطمئن یې؟ همیش کار کې خو څه دوکا موکا نشته؟ نه نه. دوکا یې یا فراډ یا څه بل څه نشته؟ صحیح دی وروره؟ مطمئن یې به؟ انشاءالله. دغه پیریانو والا مسله وه، غریب بیا دغه غورمر مسله وه، پریشان یې موږ کړو، ډېر زیات تکلیف یې ورکولی، بېهوشه کولی به، دغه به دیوالونه داسې وهل، ځان به یې وهلو. دلته موږ په 3 پیریان حاضر کړل، هغه پیریانو نه موږ وعده واخیسته، لکه سزا مې ورکړه. اوس الحمدلله 40 ورځې بعد راغلی، الله پاک ټیک کړو. ټیک شوی که نه؟ مطمئن یې؟